أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم آیت نمبر 101 سورة النحل وَإِذَا او کله چې بدلنا من بدل راوړو آیتن یو آیت مکانا پزې آیتن د آیت بل یو حکم بدل کو دا غې پزې بل حکم راوړو د تورات نرستا انجیل راوړو د انجیل نرستا د قران د موشان آیتونه راوړل وَإِذَا کله چې بدلنا مونږ بدل راوړو آیتن یو آیت مکانا پزې آیتن د آیت بل والله الله تعالی اعلم پوهه دی الله ته پته چې د کم آیت ضرورت دی د کم حکم ضرورت دی نو والله اعلم الله ته پته را بما د هغه څه ينزلو چې نازلې کم آیت نازلول د کم حکم نازلول ضرورت دی حق نازلې قالوا ندا خلقوي انما بشک اے پیغمبرا انت مبترن د ځان جوړونکې کله یو خبرې کله بل شان دی کله یو شان حکمي کله بل شان حکمي نو دا تر ځان جوړه بل الله تعالی ویننا د سندا اکثرهم اکثریت د دی لا يعلمون پوهیږي علم نه لري دا علم وته نشته چې ضرورت د کمی خبرې دی الله غ نازلې قل تورتو ویا نزله نازل کړی دی دا قرآن الله تعالی او الله تعالی چې نازل کړی دی چا په ذریعه باندې چا راوړی دی ځمکې ته چا راکوز کړی نزله را نازل کړی دی یعنې را رسولی دی تا ته روح القدس هغه پاک روح چې جبریل امین دی د کم ځای نه راوړی من ربکا ستا د رب د طرف نه بالحق حق لیثبتا د دې دپاره چې کلک کي الذین هغه خلک آمنو چې ایمان راوړی په دې باندې د مؤمنانو زړونه ښه کلک شي وهدن او هدایت دی وبشرا او زیری دی للمسلمین دپاره د مسلمانانو ولقد یقینا نعلم مونږ ته پته ده انهم چې دوی یقولون وایي انما چې بشکا يعلمه خود لري دی پیغمبر ته دا کتاب بشر یو بل انسان د مکی دی مشرکانو بدام وی چې دا کتاب قرآن دی پیغمبر ته بل یو تن دی پر مکی کی هغه عیسائی دی هغه وته دا خبرې خي ولقد نعلم مونږ ته پته ده انهم چې دوی یقولون وای انما چې بشکا يعلمه خود لري دی پیغمبر ته دا کتاب بشر بل انسان اللہ تعالیٰ فرمائی لسان الذی جب هغا یلحدونا چی دی نسبت کئی دی کتاب الیہ آغاتا دا کم کس چی دی یادی چی دا دی پیغمبر تا دا خبر خی دا احکام ورتخی دا قرآن ورتخی نو دا اغا جب خو اعجمی اغا خو اعجمی جب لری رومی دے وهذا او دا کتاب لسان دا پا جب عربی مبین کدے پا عربی مبین کدے نو عجمی سړی څنګه په عربي مبین کې لیکل کولی شي ان الذین بشکا کسان لا یؤمنون چې ایمان نه لري بآیات الله د الله په آیتونو باندې لا یهدیهم لار نه ښیي هغوی ته الله الله تعالی ولهم یي به د هغوی دپاره عذاب علیم دردونکی انما بشکا یفتری جوړوي الکذبه دروغ الذین هغه خلک لا یؤمنون چې هغوی ایمان نه لري بآیات الله د الله په آیتونو باندې واولئک او داسې قسم خلک هم الکاذبون هم دوی دروغجن دي من کفر چا چې کفر وکړو بالله په نوم د الله نه څوک چې انکار کوي د الله د توحید نه من بعد رسته ایمانه د ایمان راوړو نه یو ځل ایمان راوړو او د ایمان راوړو نه وروسته مرتد شو الا من سوا د هغې کس نه اکرها چې مجبور کړی شي وقلبه او زړه مطمئن بالایمان په ایمان باندې وقلبه او د هغه زړه مطمئن بالایمان په ایمان باندې هغه سړی ته جدا دی
ولكن خو ملامت دی من هغه سړی شرحه چې کلاو کړي بالکفر کفر ته صدرا سینه نو ومن کفر بالله من بعد ایمانه نو فعلیهم غضب فعلیهم وی په دوی باندې غضب د بالله نرسته فعلیهم ټکی دی پرې منځ کې ټونه جمله چې راله دا دغه تفصیل شو چې په دې کې هغه کسان تیو باسه چې یو خو هغه مجبور کړی شوي په زور باندې په کلمې کفر ویلي او زړه سي هغه زړه د ایمان سره تړلی خو په خولې باندې صرف د کفر اقرار وکړو د ظلم د وجې نه د زیاتي د وجې نه او دغه تیو باسه او چې کوم سړی د زړه په شرح صدر باندې کو د ایمان نه وروسته کفر وکړي نو من کفر چا چې کفر وکړو بالله په الله باندې د الله ر توحید نه من بعد ایمانه وروسته د ایمان نه نو په علیهم په دې باندې به غضب من الله د الله ر طرفنا ولهم یبردی د پر عذاب عظیم لوی ذلك دا بانهم ذک چې دوی استحبوا خوخک الله محبت وکړو یعنی خوخک یعنی اختیار واغست الحیات الدنیا ژوند د دنیا علی الاخرت په بدل د آخرت کې وان الله بل چې الله تعالی لا يهدي هدایت نکي القوم الكافرین کافر قوم ته اولئک داس قسم خلق الذين اغکسان دي طبع الله چې مهر لګول الله تعالی على قلوبهم دلی پزړونو باندې الله مهر ولګاو د دې د مسلسل بدعمله د وجنه وسمهم او د دې په غوګونو باندې مهر ولګاو او ابصارهم او پسترګي ولا مهر ولګاو واولئک او داس قسم خلق چې سترګي غافل شوي غوړلونه غافل شو او دغه شان غوګونه غافل شو نو اولئک داس قسم خلق هم الغافلون دا مکمل غافل شو د اسلام د اوریدونه د اسلام د لیدونه د قران د آیتونو د پوهیدونه لا جرم لازما انهم دیب فی الاخرت پاخرت کې هم الخاسرون هم دی تاوانیان ثم بیا ان ربک بیشک استرب چره ثم بیا ان ربک بیشک استرب للذین کسانوا تهاجروا چې هجرت کړل من بعد ما رستراغنا فتنو چې دی په تکلیف کې کړی شو ثم جاهدوا بجهاد کو وصبروا او صبر وکړو ان ربک بیشک استرب من بعدها رستراغنا لغفور بخون کې رحیم او همیشه مهربان دی یوم په هغه ورځ باندې تأتی چې رابشي کل نفس هر سړی تجادلو بحث بکی جګړه بکی عن نفسها د ځان په باره کې وتوفا پورا به ورکړی شي کل نفس د هر چاته ما بدله د هغې عمل عملت چې ده کړي وهم او دوی چې دي لا یظلمون ظلم به نه کېږي په دې باندې وضرب او بیان کو الله تعالی مثلا یو مثال قریة د کلي الله تعالی د یو کلي مثال بیانت کانت چې وي هغه کلی آمنة محفوظ مطمئن په اطمینان کې په قلاره باندې په امن کې مطمئنة او ښه خوشحالۍ یأتیها راځي هغې ته رزقها رزق د هغې رغدا ښه پراخه من کل مکان د هر طرف نه فکفرت نو دا ناشکري وکړي بانعم الله د الله په دې انعاماتو باندې فاذاقها وسکی په دې باندې الله تعالی لباس جامع الجوع د لوږې والخوف او د یرې بما د هغه څه په وجه کانو چې دوی یصنعون کم کار یې کړی هغه کلي مثال بیانوي چې ښه مطمئن ژوند تیری خو د الله د نعمتونو ناشکري وکړي نو الله تعالی پرې لوږه تنده او د دشمن یره پرې راولي نو د دې خلکو مثال هم د حق کلو شو لقد یقینا جاءهم راغی دوی ته رسول پیغمبر منهم د دې قوم نه فکذبوه نو دوی دروغجن وګڼو دا پیغمبر فاخذهم ونیول دوی لره العذاب عذاب وهم او دوی ظالمون و ظالمان فکلوا نخری مما هغه څه رزقکم چې درکړه تاسو له الله تعالی حلالا حلال خورئ طیبا پاک خورئ واشکروا شکر ادا کوئ نعمت الله د الله د نعمتونو ان کنتم که تاسو ایاه خاص دغې الله تعبدون عبادت کوئ انما بیشک حرم الله حرام کړی دی علیکم په تاسو باندې المیتة مرداره والدم او وینا ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما او هغه څیز اوهله چې اواز کړی شوي د ذبح په ټیم کې لغیر الله د الله نه علاوه د بل چا په نوم به په دې ذبح کولو په من پس هغه څوک استر چې محتاج کړی شو د دې خوړلو ته غیر باغ خو نیتې د حرام خورۍ نه ولا عاد او نه د حد نه زیات خوړونکی و فان الله یقینا الله تعالی غفور بخونکی دی رحیم همیشه مهربان دی واخر دعوانا الحمد